دا هم یو ډیره اهمه خبره ده چې نن سبا مونږ تاسې چیرته یو ګناهګار سړی ووینو بیا هغه ته مونږ پیغورونه ورکوو چې ته خو ګناهګار سړی یې، ته خو مناسب سړی یې او ته دا ګناه څنګه کوې، ته خو ډېر ښه سړی یې او تا نه دا غلا څنګه کېدله، ته دا زنا څنګه کوې، دا ګناه څنګه کوې. بلکې غټ مجلس کې په زرګونو خلک ناست وي، هغو مخکې ته درته پیغور ورکوې. حالانکه دا خبره بالکل غلطه خبره ده. په دې وخت کې د انسان د ایمان خطر ده. دا تفصیل زما کې درته بیانوم. دا حضرت حسن رحمت الله علیه دا خبره بیانوي: من عیر اخاه بذنب قد تاب الى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. وای کوم یو کس چې داسې ګناهګار سړي ته پیغور ورکړي چې هغه سړي د هغه ګناه نه توبه ویستلی وي، هغه به مخکې زنا هم کوله، هغه به مخکې غلا هم کوله، غیبت به هم کوه، هر قسم ګناه به کوله، خو ده اوس توبه ویستلی ده د هغه ګناه نه، بیا هم موږ هغه ته پیغور ورکوو. یا په دغه وخت کې دا خبره ده چې الله تعالی به هغه کس چې کوم پیغور ورکوي د هغه کس غوندې په ګناه کې به مبتلا کړي. هغه کس که غلا کوله، هغه توبه ویستلی ده، دغه هغه کس ته پیغور ورکه، داسې صورت کې که چېرته هغه توبه ویستلې وه نو بیا دا خطره ده چې دا کس به هم په هغه ګناه کې مبتلا شي. ولې ځان تاسې نقصان جوړوو؟ که چېرته د تاسې مقصد اصلاح وي، بیا کس راوغواړه هغه ته په یکسویي کې په یوازې هغه ته خبره وکړه چې ته خو ماشاءالله ډېر ښه سړی یې، ته دا ګناه مه کوه، دا پرېږده، دغه سره آخرت دنیا دواړه خرابېږي، بلکې دنیا هم جوړه که آخرت هم جوړ که، جنت ته به لاړ شي، داسې نعمتونه دي داسې دي. او ته که چېرته دا ګناه کوې، دا پسې زیاته شي، ګناه کبیره شي، بیا مخ ته کفر راشي، پسې ته خو جنت ته نشې تللی، جهنم ته به ځې. داسې که چېرته د اصلاح په طور باندې هغه ته دا خبره بیان کړي، دا په شریعت کې مقصود ده. موږ نن سبا صوفیه کرام، فقها، صلاحا چې کومه بیعت کوي، بزرګان دي، پیران دي، هغه هم مقصود د هغه ګناهګار سړي اصلاح وي. هغه کس ته دا وایي چې دا ګناه مه کوه، د علاج دا ده، دا ګناه مه کوه، د دې علاج دا ده، دا ګناه مه کوه، د دې علاج دا ده. د دغه عار یا داسې طنز یا پیغور مقصود نه ده، بلکې د هغه اصلاح مقصود ده. که چېرته موږ تاسې یو کس ته داسې خبره به طور اصلاح وکړو، دا بالکل په شریعت کې مقصود ده. خو که چېرته په طنز یا پیغور داسې ورکړو چې هغه موږ ذلیله کوو، رسوا کوو، خلکو مخکې هغه ته دا خبرې کوو، نو په داسې وخت کې دا خبره ده چې کېدای شي الله تعالی دا سړی په هغه ګناه کې مبتلا کړي. نو د دې خبرې نه بالکل تاسې ځان بچ کوئ. الله تعالی دې موږ تاسې ټول د هر قسم ګناه نه په حفاظت کې وساتي.